اوس پکې سړی ورکوي ورته هغه دی ناست دی کمیس یې ایستی دی کمیس یې ویزان دی موبایل هم پروت دی راشئ وګورئ دا نکاسي مخکې خلک نه پرېږدي نو مخکې کسانو ورته ځای بلاک کړی دی دې اړخ ته هم نه پرېږدي او مخکې هم نه پرېږدي پکار دی چې د دې د نکاسۍ غم وشي او که غم ونه شو نو دا مقامي خلک وایي چې موږ به بیا دا روډ بندو لهذا تاسو له پکار دي کوم ټیم کې چې دا ډرین کېده او دونه غټه خرچه پې کېده هغه ټیم کې تاسو چېرته وې دا جی دا خو د دې مقامي موږ خو دلته دکانداران یو ګرانو کتونکو سلامونه کوم الب خان شیرپوی ما کیمرامین را سره یاسر خان دی دا مهال په تورنزو کې موجود یم یعنی د باباجي صاحب په کلي کې موجود یم هغه ستر مجاهد د هغې د کلي نن ډېر بد خال دی دلته کې انجینیر راغلی دلته ټیکهدار راغلی دلته کې پیچې راغلی دلته کې خلکو یو منظوري کړې ده په عین موقع باندې مقامي خلک هم چپ پاتې شوي دي نن د هغې اثرات راځي دلته کې دا دکانداران چې کوم دي د دوی ټولو څه کار دی د ځان اوبه شړل ځان ته صفۍ کول دا دلته کې دا یو ډرین جوړ شوی زه هغه ټیکهدار ته ما مخکې ورته د 20 په سلام کړی دی او نن ورته بیا سلام کوم دغه انجینیر ته ما چې دا اوبه چې کوم دی نو دا دې خواته تلل پکارو دا ډرین جوړ شوی دی غټ ډرین دا دې خواته تلل پکارو نو هغه دومره ړوند کړو چې ډرین یې خو کړی دی اوبه چې کوم دی نو په دې اړخ باندې دي دا دې کې یو ډېره لویه عیدګاه ده د دې سبیلونه چې کوم دی نو هغه تباه او برباد دي اوبه چې کوم دی نو هغې ته روان دي نن چې کوم دی نو دا وګوره په کارو چې دې ځای کې دا کار روان دی خو دا کار حکومت نه دی روان کړی ښه دا اپنی مدد آپ روان شوی دی دې کې زه ذکر کوم چونکې دا د افتخار ام پی ایل ښه ده خو ارشد خان عمرزی چې کوم دی د هغه د جیب هم پکې پیسې لګي اسد د جیب هم پکې پیسې لګي اے پی سی د جیب هم پکې پیسې لګي او دلته زه یو دکاندار سره موجود یم دا دې چې کوم دی دا په خپله دې و چې 500 روپۍ مې مخکې هم لګولي دي او نور به هم لګوم نوم دې سري صاحبه زما جي زیارت ګل امیر صاحب نوم دی او موږ ته د دې شي نه ډېر زیات تکلیف دی په دې باندې موږ یو 25,000 روپۍ مخکې ولګولې او اوس هم راته وی چې دا ناکه موږ غونډه سپړو او 3 فوټه اوچتو نه 3 فوټه اوچته کړه نه مخکې اوبه وکړې هغه اوبه هم دغه شان بند په بند پاتې شوې خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي که باران راغی نو دا اوبه به ټولې بیا په روډ ولاړې او ټول مسلمانانو ته د عیدګاه د ټولو نه غټ جومات د خړ بازار چې دې ته مسلمانان په اجتماعي طور باندې جمع له راځي د هغه ټولو جامې هم پلیتېږي د باترومونو ټولې اوبه روډ ته راشي لهذا موږ دا درخواست کوو چې زمونږ ایم پی ایم این ایس چېرته دي زمونږ ناظمان چېرته دي زمونږ حکومت چېرته دی زمونږ خو پنډونه راځي موږ نوټونه واخیستی شي موږ ته یو شیز هم نه میلاویږي سبا بله ورځ به بیا موږ پسې راخلاص وي چې یاره دا زمونږ ترقي کارونو باندې پیسې نه لګي د زمونږ ذاتي کارونه به دوی څوک پکار دي چې دا حکومت زمونږ اجتماعي کارونه چې دا په صحیح طریقې سره حل کړي ورنه دا خو بیا بندېږي دا باران را روان دی دا ناقه به بیا بنده شي او چې دا بنده شوه د ټول خټ بازار ته به تکلیف وي نو بیا به دا روډ بندو موږ او چې دا روډ موږ بند کړو نو بیا به ټولو خلکو ته تکلیف وي لهذا پکار دي چې د دې حل روباسي او د دې نکاسي وکړي دا نکاسي مخکې خلک نه پرېږدي نو مخکې کسانو ورته ځای بلاک کړی دی دې اړخ ته هم نه پرېږدي او مخکې هم نه پرېږدي پکار دی چې د دې د نکاسۍ غم وشي او که غم ونه شو نو دا مقامي خلک وایي چې موږ به بیا دا روډ بندو لهذا تاسو له پکار دي کوم ټیم کې چې دا ډرین کېده او دونه غټه خرچه پې کېده هغه ټیم کې تاسو چېرته وې دا جی دا خو د دې مقامي موږ خو دلته دکانداران یو زمونږ خو د یو سایډ نه ځای دی زمونږ دلته کې یو دکان دی خو دا مقامي خلک راووتل او د دې دی نه د اوبه دې اړخ ته بندې شوې د اوبه مخکې په صادر کې هم په دې اړخ باندې دي دې دی کې لښتې و او دا اړخ د دې اړخ نه د کاکړو اړخ ته د اوبه تلې د اوبه واپس دې اړخ ته بندې شوې د دې خټ خلکو له پکار دي دې خلکو له پکار دي چې راپاسي اجتماعي طور یو سړی چا سره نه ودرېږي هر سړی د بل بدماش نه ټوپک ورسره دی د ټوپک مار نه یریږي چې ما باندې به ډز وکړي نو کم چې زمونږ د سرکاري خلک دي چې ته دې دلته ودرېږي چې یو سړی بل ټوپک رالي نو موږ ته خو قانون وایي چې تاسو قانون په لاس کې مال نو چې قانون په لاس کې نه الوجي امیر صاحب اوبه دې خواتلی یا دې خواتلی اوبه اوس سیده شوې ښه غټ ډرین کولو شو نو دا ډرین د انجینیر څنګه جوړ کړی دی دې کې د لیول نشته جی د دې لیول نشته دا بغیر لیوله په دې باندې کروڑونه روپۍ اخیستې شوي دي د دې لیول آوټ دی دې له پکار دي هغه مخکې دی ته چې دې ته لیول جوړ کړي په موږ باندې دا ناکو چته کړه وي خیر دی تاسو دا ناکو چته کې موږ به چې دی تاسو موږ سره تعاون وکړئ زموږ دغه تعاون 50-60 هزار روپۍ هم د خپله جیبه ولګولې خو موږ وایي چې دوی ته اوبه نه بندېږي د اوبه روډ ته راتلې لهذا دا که سبا بارانو شو الف خان شیرپو صاحب دا اوبه به سبا مخکې بیا ودرېږي بیا به ودرېږي نو د دې غم پکار دی تاسو سره دې ځای باندې پیسې د خپلې لګي دا جی دا ما خپلې قسم په خدای د خپله جیبه مې ولګولې لا اله الا الله محمد رسول الله که چاره له پکې 1 روپۍ راکړي په خپل جیب یې لګوم لګیم او مزدوران مې روستي دي زما د هولسیل کار دی ګاډي بې کوزېږي او خیږي یو هفته خو صرف زما 5000 ډیلي تاوان دی هغه هم تباه و برباد شو جي او زه لګیم اوس مې دا بیا مزدوران روستي دي خپل کار ځان له کومه جي
دا وګورئ ګرانو کتونکو دا دی په خپله باندې دا وګورئ دا پول دی دا دی کوي دا سراسري دا دکانداران دي لګیا دي دا ټیمې والا نه دي نه سرکاري خلک دي دا وګوره روان ویجاړ چې کوم دی ټول دکاندارانو ته تکلیف دی ښه ګرانو کتونکو لکه د دې د خلکو یو بله خبره ده څنګه چې امیر صاحب هم وکړله خو هغې سره زه اتفاق نه کوم د دې د اوبه چې کوم دی نو دا ډېر اخته وي خو د دې نه پس دلته کې یو ډېر لوی ډرین ووته نو دا ډرین چې کوم دی په دې باندې کروړه روپۍ خرچه شوله نو د اوبه چې کوم دی نو دا سیده ویستل پکار وو خو دلته کې تجاوزات هم شوي دي هغې نه هم دغه کېږي تپوس پوښتنه نشته او ورسره چې کوم دی نو پکار وه چې د اوبو داسې روانې وي نو لیولې نشته نو اوبه اخوا روانې شوي دا موږ اے پي سي ته مشتاق خان تورنځی چې کوم دی هغې ته موږ دا خبره مخې ته ایښودلې وه او زه څه ناڅه کار خو شروع شو خو د کار نه عوامو تیز پیدا نشته دا وګوره جی دا وګوره دا چې کوم دی نو د اوبه دي او دا هغه ګند ترک او دونه څښا بینونه دي په دې دوکانونو باندې لګي دا وګوره جي دا څښا بینونه چې کوم دی نو دا په دې دوکاندارانو باندې خو اوبه په ځای ولاړې دي ښه د اوبو د وتو څه امکان نشته دی نه هغه خلک څه ووي د پاکې نه پلیته ښه وه دوکانداران و چې په شرخ د هغه صفۍ لګي خو اوس موږ دا چې د دې خپل دغه نه هم خلاص کړې دا څه لانجه چې راته جوړه کړه د دې نه هم خلاص کړې دا یو ډېره لویه لانجه چې کومه را دلته کې روانه ده اگر چې زه بیا ذکر کوم چې دا آپ دا سیسټم روان دی او دا چې کوم دی نو ایم پی اے صاحب هم پکې د جیبه پیسې ورکړي دي اسد ناظم هم پکې ورکړي دي اے پی سی چې کوم دی د هغوی پکې کردار دی خو د کار څه پیدا نشته د تکلیف شته لکه که نه پیدا درته شته خبرې خو کولی شي خیر دی که نه صاحب خو تکلیف دی درته خو پیدا وروړه تکلیف دی پیدا ده تکلیف دی جی پیدا خو نشته پیدا نشته د اوبه به وځي نو اوبه چې مخکې کولیو شي جي نو بیا به وځي داسې خو نه وځي هغه ټیم کې تاسو چېرته وی چې دا بې لیوله دا ډرین روان و یاره بس دلته وو خو مونږ خو په دې نه پوهېدو دا زموږ کار دی بس هغوی به د سترګې داسې تورې کړي چې ډېر زبردست کار روان دی ګرانو کتونکو ته وګوره دنیا مخې ورته د خټو مټو ډکه کړه او باغه دي مشره راځي که نه دوه درې خبرو کې د حالاتو ته څنګه ګورې بس دې کې به درته زه څه ووایم خو داسې بدرنګ شکل یې کړ چې ډېرې ګاډي وډي دي ډېرې ډېرې ګاډي وډي بس د انجینرانو کار دی نو انجینرانو دا ګورې ګرانو کتونکو دا دونه لوی لوی تړې دي دا ماتې شوې دا وګوره که نه دا دلته ماته شوه دې دوکاندار ته یې مسله جوړه کړله دا به څوک دغه کوي دلته کې دا ګند هلته بابا خټې مټې ویني دا اوبه دا خټې مټې څه کوي چې دا وړاندې دې دا کړي دي اوبه د دې لپاره د خو دغه لپاره خو دلته ټول په کار وو خامخا دا اوس ځای په ځای چا کولیو دي چا بند دي خټې ټول دا لیټ د ځای په ځای ټک دي اوس دا کومې اوبه چې را روانې دي دا وړاندې بلاک هیچ دی بلاک هیچ که دا بلاک هیچ ختم وي دا اوبه به هم وتوي دا پولونه هم شوي موږ ته وسوله د دې نه وړاندې څنګه هغه ماده ده هلته کې په غولیو کې په دغه کې په ډغر دغه کې اوبه راځي دا کار سر راځي زنانه پکې دي دا ټولې چرې دا بلاک دي نشته نه ضلع کې نه ډي سي شته یتیم او یسیره ضلع ده ګرانو کتونکو دا هم یاد ساتئ ګرانو کتونکو دا وګوره دا کورونه دي دې خواته د ده روزګار څه شو د ده روزګار دا میاشت شوه دا تباهۍ طرف ته روان دی دلته ورته یو غټ غر لګولې دی ته وګورئ دا اوچت دا د هغه ځای نه رالر که دلته یې ورته کېښود څنګه یې وروره ښه څه تکلیف مکلیف محسوس شوی که نه نن سبا موږ د خپل حق دپاره هم چپ یو که نه لکه دوس د ستاسو روزګار به لکه دا پول یې خوا کړی دی او دا د څلورمه پنځمه ورځ هم داسې ناست شو اوس پکې سړی ورکوي ورته هغه د ناست کمیس یې ایستی دی کمیس یې ویزان دی موبایل یې پروت دی راشه وګورئ دا وګورئ ګرانو کتونکو لکه ګوره ښه دلته کې د موبایل ته پروت دی نو دې لپاره کرین پکار دی دې ځای کې موبایل پروت دی ډي سي صاحب دې ځای کې د دې غریب سړي موبایل پروت دی د ده غم وکړه د ضلعې ته چیف ایګزیکټیو وي موبایل پرېوته روک شو دا په دې دغه باندې راته لکه څه به کې دا دوکانداران هسې ناستي ښه په دې ګرانه ګرانۍ کې دا دوکانداران هسې ناستي صرف دا ښایو چې د لوار کاکا له یو سړی راته او د هغه نه چې کوم دی نو دا دی وګوره السلام علیکم مشرف بخیر څنګه حالې ښې مشرف په دې انداز کې چې ورته سووې څه به دې چېرته غیرت پکې راشي نوم څه دی کوم ځای عبدالرشید کوم ځای اکبرپور دلته را روان وي او جی نو دې هغه ته ورپرېوتی دې ته ورپرېوتی ویڼه ته موبایل هم پکې پرېوتی څه دي پراته ښه موبایل پیدا شو دا څو ګورې دا ګرانو کتونکو دا به څنګه به پسې ورپرېوتی دا جي کسانو پسې پنځه شپږ کسان پې لګي وو بیا چارې را واغېستې موټرسایکل ورپروتې وو دا مطلب چې دا په بلچو باندې خټې مټې راوښکلې نه موبایل بیا راووته موبایل بیا راووته
یو ټکه کارم نه شو اوبه لا نړۍ نو هسې تاوان نه شو خلک په عذاب دي هېڅ هم ونه شو کورونه ته هم زموږ تکلیف دي ورکړي اوس هم زموږ د کورونو اوبه نوځي باترومونو کې دا مخکې دې خوا وي اوس یې دې خوا دغه کړي اوبه د سره نوځي کارو شي یو هفته اوبه نوځي دا موږ ویلي چې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته ښه وه صحیح خبره ده عمقه خل دی زنانو ته تکلیف دی موږ ته تکلیف دی او نوځي اوبه چې دې خلو کې موږ له کورونو کې هم دغه چوک او کورونو کې هم زموږ ولاړې دي جی بازار کړی دي او دغه شان دي دا دکانداران چې دي دا ټول دغه چوک جی باندې دی اخوا او دا صفایي نه کیږي ګرانو کتونکو چې انتظامیه وکنه چې دا دون هر سروان شو د خلکو دکاندارۍ تباه شوې خلک بیروزګاره دي دا سړی چې کوم دی دا دې ځای ته ور پرېوتی دا وګوره دا د دې ځای نه چې کوم دی دا دلته کې دوی راویسته وګوره هغه هلته کې پروت دی دا ځای هم چودلی دی اوس موږ ته دغه نه شي ګرانو کتونکو دا ډېره غټه نالی ده خو هغه چوک نه دی هغه چوک کې چې کوم دی نو هلته کې اوبه بندې دي که نه دغه چوک کې نو دلته بې بس انتظامیه او اچا چې په دې پیسې لګولي دي که نه تر دې وخته پورې هغه پیسو دلته د کروڑه روپو نور کار پیدا کړ دکانداران یې په لړزان کړل او دغه مزدورکار خلکه خو بس چې دوی ته هم بیا یاره وي کار روان دی نو لکه کار خو نه که نه رخایي یې پکار ده ترقي نه ده پکار او نه روزګار پکار دی رخایي پکار ده دې ټولو خلکو نو دغه داسې ځای ته ورسول چې بېروزګاره یې کړل بس په 24 تاریخ درده ده او زه هم ټول به دې له ځایه دلته کې څه کوې ګرانو کتونکو دونه تکلیف دی چې زه په کم انګل باندې خبرې وکړم چې دکاندار سار راشي نو هغه د ځانه خټي او دوړې شړي الله دې د دوی په خال باندې رحم وکړي ډېره مننه خوشحاله